کتونکو علب خان شیرپو یم ډېره زیاته ګرمي ده او ګمبتې دی دې کور ته زه مخکې هم راغلی یم تاسو څو وروڼه خویندې پنځه څو مازوره دي پنځه واړه په یو کور کې پنځه ژوندي لاشونه چې کوم دي په دې حل کې دي دې نشي تللی دا وګوره دې چې کوم دی دې دغه انګل دی ځان له دا فریزر لګولی ده دې ته پکې مزدوري کوې ټکه پکه کېږي یو پلار دی کتونکو ډېره ګرانه ده نن به هغه خور د حمزه مور چې کومه ده چې د هغوی د غړو ټینګي او بوجۍ دې ځای ته راورسېدل هغوی به څومره خوشحاله وي نو ژوند څنګه تېرېږي سایکل یې غوښته که نه په یو باندې پنځه ګزاره کوي او څو خویندې دي پېغلې خویندې دي درې زه کور ته ورغلی وم د دوی موږ زړه ویډیو کړې ده خو دې وخت کې پلار نشته دي موږ ورته دا سودا پرېښودله شریکوم د سره انشاءالله بیا به راځو خو مازور هم نشته که نه چېرته څه مازوره تلي یوازې تلي نه ګرځېدی شي او دا پنځه مازوره دي شپږ یې نو یو ټیک دی یو پنځه مازوره هغې کې درې خویندې دي یو ستا نه کشر مازوره دی خو مشر پلار دې دله ګرځي روزي کوي دوکان خو مخکې خو اوس څنګه وړوکی شو دا به کور ته یوسې ښه صحیح ده او پلار ته به دوی وې راغلی و ښه صحیح ده کتونکو ډېر ضرورتمند خلکه د انتخایي په یو کور کې چې پنځه مازوره وي ډېره زیاته ګرانه ده د دوی هغه چال چلن ما دوه درې کاله مخکې تاسو ته ښودلو چې څنګه ګرځي دغه پلار چې کوم دی د دغه پیغلو لوریانو سره څونه خواري کوي د ده سره د ده نه کشر بل سره ډېره ګرانه ده خو الله ته اسانه ده په کم کور کې چې دغه شانتې مازوره وي یا په کم کلي کې دغه شانتې مازوره وي نو د هغې کلي خلکو دپاره دا د ثواب یو ډېره لویه موقع وي پکار چې هغه کلي خلک دغه مازورو خیال وساتي او الله چې کوم دی د خپل ځان نه رضا کي او د رب د رضا کېدو یو موقع ورکړې وي نو داسې مازوره خیال وساتئ روژه کې بیا هم دې خلکو چې کوم دی نو څه ناڅه خوراک ماښام له روړه که نه د یو سیسټم روانو خو کوجه کې به څه کېږي نو کوجه کې ولې مونږ ځان ورسوو نو خو ستاسو مرستې را سره وي انشاءالله بیا به راځو ډېره